خو دلته کوم ځای کې په ځای کتلي خلکو چې کوم شکایات دي د ګیس متعلق بالخصوص ډېر زیات شکایات را روان ځکه دي چې د سهارې واړه بغیر ناشتې سکولونو ته ځي ناشتې وي کړی دغسې کوم سرکاري خلک دي هغوی په وخت باندې ځان ډیوټو ته رسوي نو ډیوټۍ ته هم په وخت باندې بغیر په ناره باندې ځي بغیر ناشتې ځي نو پکار دا دي چې کله یو شیډول جاري شي په هغه شیډول باندې بیا چلېدل پکار دي او بیا هم هغه څه دغه پکاري اول خو دا شیډول هم ډېر ناکافي دی ځکه چې 24 ګنټې کې ته 6 ګنټې ګیس ورکوې مخکې دا مسلې نه وي عموما زموږ دا خیال و چې کله د ګیس پیپونه نوې خواره شي دا پیپونه به غټ وي موږ ته به هم دا شنه باغونه ښوده کېده او په دې باندې د ملک یو ډېره لویه سرمایه لګېدلې نن که پاکستان قرضدار دی دونه په دا قرضې ورختلي نو په دې وجه باندې ورختلي دي چې دی وایي چې یاره مونږ ترقیاتي کارونه کړي دي مونږ د عوامو په مفاد کې پیسې دا ټول دغه لګېدلې سرمایه خو دلته که ته وګورې نو په دې باندې یو ډېر لوی رقم لګېدلی دی کوم چې د ګیس دا غټ پیپونه راغلي دي کوم چې دا خواره شوي دي خو ګیس پیپونه خواره شو نو هغې سره لوډ شیډینګ کې د کمي په ځای نور هم زیاتې راغې نور هم د ګیس لوډ شیډینګ زیات شو نو عجیبه صورت حال دی حکومت له پکار دا وي چې یاره په دې باندې توجه ورکړي ټلیفون کالز را روان دي خو ټلیفون کالز به کم از کم مونږ چې یو لږ داسې یو 20 منټ پاتې شي نو ټلیفون کالز به هغې نه پس لو ځکه چې لا ډېر دغه دی که نه نو ټلیفون کالز به ورسره اخلو خو د ګیس دغه مسایل دي ورسره دغسې د بجلۍ مسله ورسره 400 کې وګورو نو سړکونو مسایل د لارو کوڅو مسایل د نالو مسایل ډېر علاقې داسې چې په هغې کې سړکونه جوړ شوي نو هغه تقریبا 40-30 کاله مخکې جوړ شوي دي هماغسې پراته دي نو ګوره پاکستان تحریک انصاف زه منم چې د ټول نه مقبول جماعت دی په ټول ملک کې د دې ورکر ښه ډېر زیات دی خو صوبه کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې د دې دا درېیم ځل چې دا دوی حکومت راځي نو دې څیزونو له توجه ورکول پکار دي اوټ ټیک د خلکو ورکړی دی اوټ زیاتر چې زه ګورم د پاکستان تحریک انصاف ورکړ نو دا عمران خان سره اټیچ دی د عمران خان په وجه باندې دي په ټول ملک کې اوټ اخیستی دی خو دې خپل هم داسې کارکردګي پکار ده چې دي سبا د هغې نه بغیر هم ودرېږي او دوی اوټ واخلي په 400 کې بالخصوص زه ځکه خبره کوم چې 400 کې 5 امپیګان دي د پاکستان تحریک انصاف 2 امینګان دي خو دلته که مونږ کارونو ته وګورو نو 400 حالت بدل نه شو 400 کې هماغه صورت حال دی فنډ خو راځي صوبې ته هم راځي د مرکز نه به هم صوبې ته داسې فنډونه راځي د نور هم دي دغه کېږي ښه کافي اخراجات کېږي خو په عوامو باندې نه لګي د عوامو مسلې هم په هغه یو ځای باندې ولاړ دي دلته که مونږ وګورو د پېښور روډ باندې کوم چې چوتي پل سره خوا کې دا یو پل دی وړوکی غوندې د اډې نه لږ مخکې د څونه وخت نه همدغه داسې پروت دی تقریبا 2-3 کاله چې دغه سیلاب راغلی و دا هم هغه سره چې دا پروت دی هماغسې پروت دی ټیکهدار له به ټیکه ورکړي په هغې کې وشي خو په دې کې څو کسان څونه حادثات په دې کې راغلي نو اوس خو څه ناستې دغه کړی سیډونو ته هماغه صورت حال دی نو پکار دا دی چې حکومت په دې شیزونو باندې توجه ورکړي دا د یوازې د نه صوبایي مسله ده دا موږ یوازې د ایم پي ایس نه مطالبه نه کوو ځکه چې ایم هم د دې ځای دی ټیک ده چې دا مسله صوبایي ده خو دلې هم پکار دا دی چې دوی راشي دوی وګوري چې دا ولې دوی په دې باندې روزانه ځي راځي دا مسایل دي پکار د حکومت له په دې باندې توجه ورکول پکار دي نو دویم مسله چې کومه ملاوټ ده نو دلته په هر یو شي کې ملاوټ په پایو کې ملاوټ په چای کې ملاوټ په نور په مسالجاتو کې ملاوټ نو دا صورتحال دا خلکو په څه دی خیال دی څه حل دی یاره جاوید صاحب داسې دا د ملاوټ او که څنګه تاسو خبر وکړله ملاوټ خو دا خو چانس نشته چې یاره ملاوټ به ختم شي چې کله زمونږ هغه زمیرونه راویښ شوي نه وي که نه نو لکه نه دا نه په حکومت ختمولی شي نه انتظامیه ختمولی شي بله د انتظامیه خو دغه کارکردګي ده چې مخکې هغه یو هفته مخکې دوی دغه کړي و چې په د 9 چهارشنبې په ورځ به کباب نه خرڅېږي صحیح ده بل طرف ته په ډزړو کې وریجې خرڅېدې دغه وریجو کې هم غوښه وه صحیح او دغه صرف په چوک کې یو 15 کړي چې کوم دی هغه بند و ځکه چې هغه هغوی سره جوخت دي هغوی عین ټایم راوتی شو باقي ګیر چاپېره چې کوم د کبابو کړي و هغه ټول کولا و صحیح نو هغوی خو دغه پوزیشن دی اعلانات وکړي بیا مطلب دا دی چې هغه نشي کولی امپلیمنټیشن بیا په هغې باندې نشي کولی دا ټیک ده
بالکل دا مسله مونږ کتلې ده په مختلفو هوټلو کې مختلفو ځایونو کې د کبابو کړي چې کوم دي نو دا کولو وي او د نهي پر ورځ نهي چهارشنبې پر ورځ چونکې د غوښې چوټي وي نو په هغه ټولو کې هم غوښه لګي نو پکار دا دي چې په دغې باندې توجه ورکړي ځکه چې په یو شي باندې پابندي شو نو بیا ټول لپاره یو شان پکار ده بعضې هوټلو کې پکې د نهي پر ورځ هم کباب هم خرڅېږي هغې مونږ چکن هم اچولي خو دې نه غټ مسایل چې کوم زه ته وایم نو ملاوټ دی ګوره کله چې کیمیکل والا پې وي یا دغه پکې ډېر زیات نو د اوبو ګردونه مثلا نه چې په یو کې اوبه زیاتې دي نو ټیک ده بس یو سړی به پکې کم دغه خو کله چې پکې ته کیمیکل واچې په پایو یا ماستو کې دا صحت دپاره ډېر نقصان دي وي دغسې مسالجات که تو نو مسالجات کې ملاوټ یا دا کلر د استعمالول ګوره کلر چې وي که نه دا به ته په لیباټرۍ باندې ټیسټ کوې عموما دا موږ چې دا مشهور برانډ دا شربتونه وینو مشروبات ټیک ده چې دې روزو کې د هغې استعمال لږ کم دی خو د دې بعضې مشروبات د دې دا کلر چې وي دا بهر ملک کې په لیباټرو باندې چک شوي وي نو دا د هغې نه پس په دې کې استعمالیږي ملاوټ دا ډېر زیات بنیادي شی دی ملاوټ اکسپایر ادویات دا ګوره دا څیزونه چې دي دا خو ایسیګان ډي سی صاحب یا ایسیګان یا دا چې کوم کنزیومر کوټ کومې چې ریلیټډ دې سره محکمې دي چې دي روکني دي ګرځي نه دي چکر نه وي نو تر هغه پورې دا مسایل دا نه حل کېږي دا ډېر بنیادي څیزونه دي نو دا دې حوالې سره زموږ ټلیفون نمبر څوک رابطه کوي دغه دې حوالې سره څه خبره کول غواړي نو کولی شي نمبر ورته ووایه محمد شاه دا ټلیفون شمیره چې کوم دی هغه 0 15 شپېتو 65 15 093 ټیک ده نو بس تا ورته لږ ډېر په ګرانه پښتو کې ما یې کېدای شي بل څوک میلو 65 15 093 دا نمبر دی 091 ته چې د موبایل نه مخکې وایي نو والی شي د وي پی ان حوالې سره بالخصوص خبرې کوو چې وي پی ان په پاکستان کې بند شوی دی او په دې باندې فتوا هم جاري شوې ده نو وي پی ان ګورم مین مقصد چې حکومت څه دپاره بند کړی دا درته وایم مین مقصد د هغې دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا باندې لږ د هغې دغه کمزوري کول لکه بعضې وخت د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا که مونږ وګورو نو هغه ټولو ته پته ده چې په ملک کې یا د ملک نه بهر د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا ډېره زیاته تیزه ده او دلته په ټویټر باندې پابندي او ټویټر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کتی شي او خلک یې مستند خبرونه د دې نورو دغه په نسبت سوشل میډیا چې کوم پلیټ فارم دی نو هغې په نسبت دغه چې دي د ټویټر خبرونه چې وي نو هغه لږ مستند وي او په ټویټر باندې د پاکستان تحریک انصاف ورکر ډېر زیات دی نو د دغې د وجې عموما ګڼل کېږي دا چې وي پی ان په دغه وجه باندې دا بند شوی دی خو دې کې مسله بله نه اسلام لحاظ سره بنیاد اسلامي لحاظ سره موږ ځکه خبره نه کوو چې موږ دې دپاره بیا مفتي صاحب پکار دی چې مفتي صاحب په خپلې خبرې اترې وکړي اسلامي لحاظ سره ټچ نه ورکوو او یو شی کې مړه دا نه وي پکار که نه لکه دا چا خپل کار وي موږ نه عالمان یو او نه موږ اسلامي هغسې کتابونه ویل نو اسلامي ټچ هم نه ورکوو اسلامي لحاظ سره په خبره هم نه کوو خو صرف دغه ویل شو چې فتوا د خلاف جاري شوی خو وي پی ان درته زه وایم چې د مین مقصد د دغه دی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر ګڼي یا ډېر خلک دا ګڼي چې د سوشل میډیا چې کوم اهم پلیټ فارم دی او اهم پلیټ فارم دی نو دا صرف دغه دپاره شوی چې پاکستان تحریک انصاف ورکر چې کوم دی نو د دې د موقف ډېر مخکې لاړ نه شي او دې دپاره د دې اواز بندولو لپاره شوي خو دې کې مین مسله دا ده چې دې کې ناکامي ځکه ده ما ته ښکاري په دې کې چې دا دی چې کوم زیاتر ورکر چې کوم دی نو هغه د اورسیز نه وي پی ان استعمالي یاره محمد صاحب ټلیفون کال ډېر راروان ټلیفون کال به پکې والو ها بس دا وختي نه کال نو دغه نو زیاتر چې موږ وګورو نو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام سر جی څنګه یې خیر تاسو دواړو ته سلام وعلیکم سلام جی څوک کوم دی نه برادرونه خبرې کوم ښه جي ښه څه به وایي سر جي زما خلون دی یو دا د ګیس محکمې افسرانو ته دا درخواست دی چې دوه ګنټې چې موږ ته سر جي ګیس نه رارسي صحیح ته خو ځای په ځای ټیپونه لیکي او سر جي څو کورونو ته لکه دا خو امانت دوه ګنټې چې موږ ته نه راسي که نه په لاره کې نور خلک یې استعمالوي صحیح مداد خاص سر جي ټیک صحیح او دا درخواست سر جي چې دا نښه تاسو یاد کړو که نه نو دا ډي سي
چې بلان نه خطا سمبالي خلکو له دا پیسې ورکړي دیالي ورکړي صحیح خلک کار کوي په ایماندارۍ سره کار کوي صحیح ټیک ده لکه تاسو وایئ چې نه چهارشنبه په غوښه باندې پابندي نه ده پکار نه ده پکار څنګه کنه دا غریبانه سخت وخت دی بس کوي صحیح ده ځکه نه په طبيعت عام څه چې نه خو دا سمبالي د دې سیستم نه نو قصابانو چوټي وي نه چهارشنبه او دا هغوی په خپل مرضی باندې کوي دا هغوی خپلو کې میټینګ کړی دا وی بس نه ما دا وی په فخر دې سره دا په تاریخ مورد باندې چوټي صحیح وخت ته اصلي مزدوري پګار ده کنه سر ټیک ده سخت وخت مزدوري پکار ده دا یو سړی د سپیم مزدوري کې په ایماندارۍ سره ده ټیک ده بالکل دا خاص زمانہ ده کنه پوره دي صحیح ده لږ ټلیفون کال زر دا کو ځکه چې ډېر زیات کال زم را روان دي او دا ټیم مونږ سره دومره نه دی کنه دا څنګه غواړي دا کوم پاتې چې هندي په دې غاړه پاتې د سعودي د حکومت باندې چې څه درخواست ورکړي چې حکومت دې خپل یو لیمټ کې دي کنه چې دې نه دې باندې راځي صحیح لکه تجاوزات یادوي او نو بیا ټیک ده په دې خبرې کوخه ټیک ده من ډېره مهرباني د سیند په غاړه چې کوم آبادی دي هغه یادي د سیند په غاړه واقعي چې دا خطرناک شي په دې به خبرې اترې کوو ځکه چې ګوره ټلیفون کال یو اخلو خیر دی هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک کوم دی نه یہ خان خبرې کوم پلان ده حاجی انور بي تاسو ته مچارو ته سلام صحیح مهرباني او یو رجی تاسو د دې خبره کوي موږ خپل ګنټه دې سره نو څه تر 5 بجې او ما په باندې بجې صحیح چارته دې مسلې کومه مسله به موږ تاسو ته کوو خو په انتظامیه به غلې پرته نه صحیح دا ټیک دا اهم مسله ګیس مسله باندې دا کو ګیس ډېر اهم مسله هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب خیر دی بالکل جی ټیک ټاک خیر دی څه به ویل غواړئ صاحب تاسو دې دغه باندې کې خبره کوم محمد شاه چې بالکل خبره مطلب په دا خبره د ټوس دغه خبره ده صحیح یو دا قوم نه دا قوم چې زمون خپل زميرونه نه دغه شوي کنه په کور کې خدای شته کور کې سره یو کس غلطي کاغذ دي کور کې سره یو کس نشي کولای کنه ملک وسره کی صحیح دا ولې د سره د حاجی ها چې هغه راشي زه په یقین سره وایم چې دلته زمون ته علاقه کړه هغه دکانونه په اړه کې بند کړو چې څوک راشي د پوی والو هغه په ځکه چې په اړیک په دغه وخت او مکمل د جرمانه کول صحیح څومره چې دا حالت بخشي څومره چې یو تطور سمستي پیدا شي صحیح ټیک بل دا زه ته یو خبره کوم ما دې یو سوال نه څه تاسو کوم مرزا ما یې د نوکری ویل ما شپږ کال پاتې ولې یو په دې نه په لای چې په انسټیټیوټ کې کومه او د دې پنشن نه دا چې ما یې په نه راځي مال ولې بس نو څه چې دا چې خیر وکړي چې کله ته ولې په خیر نشته هغه د څه د غیر فتنه دا چې دې کارته پلان او بټې ته څه نه پرې کې کوله صحیح دا شی دی چې اوس اکل نه صحیح ده جی دا ټیم دا حالات به شو لري یقین ساتي دا دارو په دارو کې یو په بل لګولې صحیح ده جی ټیم را سره بالکل کم دی نوٹ کال را روان صحیح دا ټیک په دې خبرې کوو ها چې ماشین ته یو کس نه دوه هغه چې وکړو هغه چې تراور یا دا شی به ورانه ما د پوسو کومه د څه دی دا غوښتل چې ګوتې لګی کنه او د تاجری لګی صحیح دا ولي ولدا دې کې د لګي چې وګړه څنګه چې د تاجری لګی نو د مال ولي ولدا دا شی وران کړی صحیح ټیک ته جی دا ټیم ډیر زیات شو او چې دا ماشین نه بیا ورته
ټیک ده چې دا کالز ډېر زیات را روان دي، دا خلک بیا دغه کېږي. ډېره مننه، مهرباني. سلام. جاوید صاحب کو مطلب دا چې د خلکو زړونه ډک دي، خو زموږ سره ټایم نشته. دلته ټلیفون کالز یو شان را روان دي، خو دا مسایل چې کوم دي ګوره ځلي مسایل ډېر زیات دي. دا چې کوم دي یاد کړه زیاتره د ګیس مسله چې کومه د خلکو د ګیس دا بنیادي ډېر زیاته مسله چې پایپونه خو لګېدل ځای په ځای، خو د ګیس مسله حل نه شوه، لوډ شیډینګ مسله حل نه شوه. او عجیبه خبر دا وي چې د دې دپاره څه پلانینګ هم نشته. پکار دا وي چې مخصوص ټیمونو کې هغه مخکې شیډول جاري شو د سی جي پمپس لپاره، نو هغه هم خیر دغه، خو پکار دی چې لومبې ترجیح و چې وینه دا کورونو ته پکار وي، کورونو له ورکول پکار وي که نه. هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلامونه کوم. خان اندر ادم خیل خجی. ها مهرباني. وعلیکم السلام. سلام هم قبول کړئ. وعلیکم السلام. جی بھئی خسته خبره هر وخت باندې چې کله راشي کوي، خو لکه ما عمله چې کومه ده نو د دې عمل نشته فکر. ټیک همدا ګیس دی، همدا بجلی دی، همدغه روډونه دي. دا لکه چې دا کال وشو چې تاسو پرې دا بیانونه کوئ او دوی دا خبرې، او یوازې ګوره یو خبره درته کوم د خفګان نه علاوه یوازې چاپدر نه ده، زموږ بچې د دې خبرو سره مخ ده. دا ټیک خبره ده، بلکل. صرف دا زه د درې نه خبره کوم، دلته په دره کې لکه ګیس خو نشته، خو خیر ادم خان صاحب نو ځکه خو ستاسو ټلیفون کال ځلو که نه، موږ وایو چې موږ خو صرف زیاتر دلته ګرځو راګرځو، هغه ځای دا مسایل به راته تاسو وایئ چې څه مسایل وي، نو موږ به پرې خبرې کوو انشاءالله. کله د حکومت شروع شوی دی د اوس نه د 2013 نه وروسته صحیح څومره مسلې چې دي زموږ د صوبې د باجوړ نه راواله تر وزیرستانه پورې، نو مسلې هم نه ده حل شوې. ټیک مسلې د 2013 نه وروسته نه دي حل شوي. دغه غټې پراډکټ کې پکې شوي دي چې پیپونه یې ښخ کړي دي، او بس دغه خبره که د 5 کروڑ یا د 5 میلیونو خرچه وه په 2 میلیونو شوې ده، او بس نور هر چا جیب کې اچولي دي. خو لکه اوس دا صرف هغه شوي دي. اوس زمونږ ایمینګان، زمونږ وزیران د درلو د منډو ترو د چغو د نوزګاري یا به زما صحیح دي. ډېره مهرباني. زیات ګوره وخت هم کم دی او مسایل زیات دي، خو ټلیفون کال ډېر را روان دي. کوم چې دا پی ټي آی چې کوم هغه فاینل کال لږ اواز تیز کړه. دا پی ټي آی چې کوم فاینل کال ورکړی دی د باندې پی ټي آی چې په اسلام آباد کې به اهیلا مطلب فاینل لانګار شوي. دغه حوالې سره بل یو خبر دی، خواجه صاحب چې کوم دی هغه په سیالکوټ کې میډیا سره خبرو اترو کې وي که عمران خان واقعي دا فاینل کال ورکړی وي، نو د خپل بچي او د بشرا بیبي چې کوم جګه کور ودانې ده، دوی د خپل بچي راولي او په ډومبي سب کې د ودري. جاوید صاحب دغه بیان ته په کوم نظر ګوره 24 نومبر باندې عمران خان صاحب چې کوم کال ورکړی، موږ به څنګه چې هغه دغه وایي که نه بعضې وخت چې سپین ته سپین او تور ته به تور ویم که نه، نو موږ به هماغسې کوو. ګوره مسله دا ده، خواجه صاحب ټیک ده چې بیان ورکړی دی، د یو پارټۍ به موږ سیډ نه کوو، او موږ به صحافي فرض هم دا وي چې دی به بالکل بیلنس چلیږي، دی به ځان بالکل په منځ کې ودرئ او ټولو ته به یو شان فاصله کې یو شان نظر باندې ګوري. اوس خواجه صاحب فرض که کال دغه ورکړی بیان ورکړی دی چې په 24 نومبر باندې پی ټي آی جلسه کوي، نو عمران خان صاحب له خپل بچي راوستل پکار دي چې په دې احتجاج کې شرکت وکړي یا بشرا بیبي له. ګوره داسې نه، دا عوام ډېر زیات باشعوره دي، ډېر هوښیار دي، په هر یو شي باندې پوهېږي. عمران خان بچي چې کوم دي هغې په حکومت کې سوخدا اخیستې ده، هغې د الیکشن کې ولاړ دي، هغه موروثي سیاست کړی دی. مسله دا نه ده هغه بچي سیاست کوي، نه هغې په دې سیاسي بیان بازي کوي. هغې خو تر اوسه پورې دا دی لکه عمران خان د هغې پلار دی که نه، څونه وخت وشو دی جیل کې؟ تقریبا څه کم 2 کاله کېږي چې دی عمران خان په جیل کې دی. تا د هغې بیان ولیده، د هغې تا رابطه ولید، سفارتخانې سره رابطه کړي چې یاره موږ د پلار سره ملاویږو. تا داسې څه ولیدل چې عمران خان هغې سره په شریکه چېرته بهر څه اخیستې دي؟ نه یې داسې چېرته یو انفیلډ داسې محلات اخیستې دي بهر، او نه یې چېرته داسې جزیرې اخیستې دي، او نه یې داسې په دوبۍ کې شاپینګ پلازې جوړې کړي دي. نو ګوره حقیقت ته به حقیقت وایو، د هغه بچو باندې به موږ به هم ټارګېټ کول، موږ به هم همدغسې وي. خو که فرض که د هغه بچو سیاست کې حصه اخیسته،
یا د هغه بچو عمران خان سره په شریکه باندې چته بار محلات جوړ کړي، نو موږ به بیا د هغه بچي ټارګټ کول. نو دا بالکل بلا جواز تنقید، زما په نظر خو دغه بلا جواز تنقید دی. او د 24 نومبر حوالې سره تا چې خبرې کول، 24 نومبر باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی او هغې دا وایي چې دا زموږ فاینل کال دی، دا زموږ اخیري کال دی، څنګه چې بانی پی ټي آی عمران خان ویلي چې دا زموږ اخیري کال دی او په دې باندې ټول لراوتل پکار دی. عمران خان وی پی ټي آی والے وی چې په دې ټول لکه زه نه وایم یاره ټلیفون کال ډېر را روان دي، نو دا ټلیفون کال به ولو په دې به خبرې اترې کوو. هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل جی خیر دی، ټیک ټاک خیر دی. څه به ویل غواړئ جی؟ یاره جی بس زموږ یو خبره ده، یو درخواست دی چې ها جی ها هغه د پی ټي آی حکومت په سرحد دی، ډنډۍ خو د خیره د سرحد را کابو کړي، نه د مزدورو حق شته نه د شته، دا د پنجاب او ګډ حکومت ته لاندې دي. بل کال خو د دوی د ټولو خاص د دې حکومت هر څه د دې حکومت د مزدورو لسو صحیح دا خپل صبر کابو کوي یا خپل زباو کې نه د خلک سره مسلمانان پر ارزان کوي دي. صحیح موږ د پښتانه دي ډېر دغه دي څه به واسطه الله دې ورته هدایت وکړي. ټیک ټیک صحیح صحیح ټیک ټیک ده. مهرباني یاره پکار دا دي چې معذورو ته هم خپل حقوق ملو شي او سمو ته هم حقوق ملو شي، مشرانو ته هم خپل ملو شي، کشرانو ته هم خپل حقوق ملو شي. خو کوم چې اجتماعي حقوق دي نو موږ زیاتر هغه حقوق یادو چې ټولو ته ملو شي خپل حقوق. نور خو که معذور دی، که روغ دی، که جوړ دی، که مشر دی، که ماشوم دی، که زنانه ده، یو تم خپل حق نه ملو شوی. نو اجتماعي حقوق بعضې څیزونه وي هغه اجتماعي وي، لکه د ګیس مسله اجتماعي مسله. خو پکار دا دي چې معذوران بالکل معذور ورته موږ نه وایو، موږ ته سپیشل خلک وایو. کوم چې دا سپیشل خلک دي دې له کوټې ورکول پکار دي. کوټه داسې نه چې د دې دپاره مخصوص سیټونه پکار دي په سرکاري ادارو کې، دې دپاره فند منظورول دي، د دې دپاره سکولونه کلاول دي، د دې دپاره سکولونه منظورول دي، د دې دپاره نور چې کوم مراعات وي. زه وایم چې کم از کم دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی، احساس پروګرام دی چې دې کې د معذوران خو فري ور واچوي چې یاره د دې دغه وکړي چې زموږ په لاس کې خو موږ اواز اوچتو د ټول قوم دپاره. د 24 نومبر حوالې سره ما خبره کوله، ما نیمه کې پرېښې وه. 24 نومبر چې کوم پاکستان تحریک انصاف ویلي چې دا زموږ فاینل کال دی، دا زموږ اخیري کال دی. نو دغه حوالې سره که خیال وکړي نو حکومت خپل پلانینګ کوي. تقریبا یو هفته 24 نومبر کې پاته، نن 17 تاریخ دی، په 24 باندې دی فاینل کال خبره کوي. او موږ تقریبا دا 24 نومبر حوالې سره زموږ خبرې له کابل روز خیال کړي په دې موږ خبرې کړې نو ټلیفون کالز پکې راغلل چې بس تاسو صرف دغه ګوره ایشو مین دغه ده که نه، دا د ټول ملک ایشو ده. په دې کله چې داسې احتجاج وي نو په دې باندې ټول روډونه بند شي، موټر وی بند شي، اسلام آباد ډک شي، نو خلکو ته مسایل وي. نو د دې حوالې سره موږ خبرې به لازمي کوو. ټلیفون کال ډېر را روان، ټلیفون کال به پکې واخلو. هلو جی السلام علیکم. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم سلام جی. څوک کم دی نه؟ رمضان د ملاګورو نه یم صاحب. ما چې اول خدا تېر کال درته به خواست کوم چې دا اوس سرحد نه دی، خیر دی پښتونخوا ورته وایه یا ورته پښتونستان وایه که نه؟ خیبر پښتونخوا خیبر پښتونخوا ده صاحب. او بل دا چې بس نن سبا موږ نه کم زور وځي او یا سیاسونه بخوای چې نور څه هغه نشته. هغو همدا کسور دی چې موږ عمران خان له ووټ ولې ورکوو یا باچا خان به بس پایان ولي یا عمران خان او دې له ووټ نو غوټه ګناه بندغه یې ځکه راسته دا کیسې او سختۍ روانې دي که نه؟ صحیح صحیح صحیح. مهرباني مهرباني. دې خبرو کو یو خبره را یاده شوه، لږ تیز وایه. داسې ده جاوید صاحب لکه که موږ وو لکه د پښتونخوا وایه یا بل پښتونستان نوم یې یاد کړم، نو زه دا وایم چې لکه مطلب دا چې د پښتانه چې زموږ کوم شپږ مشران دي لکه نومونه اخیستل بس دغه شپږ مشران دي، نو دی خپل کمپرس جماعتونه لکه قوم او کومونګو نو پښتانه دا وخت کې ټول قوم متحد دی. صحیح ده. خو دا
شپږ واړه په خپل منځ کې نه متفق کیږي نو یو جرګه د دوی په کار ده چې د خپل منځ کې متفق شي څه په دغه باندې جاوید صاحب لګي خبرو کوي د مشران ول خپل منځ شپږ مشران څه خو ته هم دغه ویل غواړي چې لکه عوامي نېشنل پارټي، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا چې کومه منظور پښتون کوم پارټي ده، محسن داوړ یا محسن داوړ کومه پارټي ده، دغه 15 جماعتونه ته یاد چې دی خپلو کې قامپرست جماعتونه جوړ شي او خپلو کې یو لایحه عمل جوړ کړي په یو ځای باندې په الیکشن کې مثال او په یو ځای باندې د پښتون قوم د مفاد د پیدې خبرم کوي. نو داسې کلم نه کېږي. دلته اسلامي جماعتونه نه یو کېږي چې دا ملک د اسلام نوم دغه کېږي که نه زیاتر. نو مذهبي جماعتونه هغوی خپلو کې دا کلم سیاسي جماعتونه چې دا یو کېږي کلم نه دی هغه وخت کې به یو کېږي کله چې دی د مفاداتو دغه راشي نو دغه ټیم کې یو کېږي. خو داسې چې د قوم دپاره ټول لا یو ځای شي نو دغه ډېره ګرانه. 24 نومبر د حوالې سره ما خبره کوله هغه نیمه کې دی مار پاتې کېږي. بس صرف یو څو جملې په دغه باندې وایم. 24 نومبر کومه چې عمران خان بانی پی ټي آی د اړخه دا تاریخ راغلی او د هغه چې کوم د پاکستان تحریک انصاف قیادت هغې په پیښور کې پرون اجلاس هم کړی. دغسې بشرا بي بي چې کومه د عمران خان صاحب کورودانې د هغې ورته د پردې نه اخوا هم دغه کړی او دی ویلي چې کوم کم ام پی ایګان په دغه تاریخ باندې رانلو نو دی به د دې خلاف به کاروایي کېږي او کم چې ګرفتار شو د هغې خلاف به هم کاروایي کېږي. ځکه ډېر وخت ډېر داسې هم کېږي چې بعضې وخت د دې سټرګل نه د دې تکلیف نه د ځان بچ کولو لپاره چې کوم خلک ملو وي یا وفاقي حکومت سره اسټابلیشمنټ سره هغه ځان غیب راغیب کي یا په خپله واپس رنګو کي یا رجي راځي بس ما سایټ ته کې او ما باندې اسانه شان پرچه کټ کې کله چې بیا ماحول لګي شي کله لګ امن او سکون شي بیا را پرېږدي بیا چې ته په 12 لور راته وشي. نو ګوره داسې کاري دویمه خبره ده چې د دې د حکومتي اړخه چې حکومت دې باره کې څه پلان لري څه کول غواړي هغې ممکنه اقدامات د ته چې د حکومت د اړخه څه کیدی شي. نو هغه یو خو دغه هر چاته پته ده چې موټروی به بند شي، جي ټي روډ به بند شي، سکولونه کالجونه به بند شي، دا خو هر چاته پته ده. بل څه کیدی شي د یو هفته کې کیدی شي یو څو ورځې پس عمران خان سره په ملاقات باندې پابندي ولګي د سیاسي لیډرانو او د خپلو خلکو او په دې باندې هم ډېر اعتراضات اوچتېږي. نو د پارټۍ دننه چې عمران خان سره ملاویږي نو دغه مخصوص کسان دي دې ته ملاقات اجازت وي. هر چا ته د ملاقات اجازت نه وي. که خیال دې کړی وي د پاکستان تحریک انصاف ګوره په دې کې مخکې چې کله عمران خان د جیل نه بهر و په دې کې دومره دغه نو درار پکې نو انتشار پکې نو ګروپ بندۍ پکې نه وي. کله چې هغه کله نه جیل ته تللی نو په دې کې دا څیزونه راشروع شوي دي. دغسې که ته وګورې نو په خیبر پښتونخوا کې هم او په پنجاب کې هم لکه دلته خو چې احتجاج کېږي خو دا 2 صوبې زیات کوي که نه د سند او د بلوچستان نه دلته احتجاج له ډېر خلک نشي راتلی. نو دلته شیر عبدل مروت وګوره هغه په یو اړخ روان وي، دلته سلمان اکرم راجا وګوره په بل اړخ باندې روان وي، دا نور کوم د دې د قیادت د برسټر ګوهر وغیره نو په بل اړخ روان وي. منظمتیا پکې نشته. نو منظم نه دي. په احتجاج پر ورځ باندې د امیانګانو امپیګانو اکثر بیا پته نه لګي. ډېر پکې داسې وي چې په موټروی باندې لاړ شي او په جي ټي روډ واپس هم راته وشي. نو خلکو اعتماد لږ غوندې د خلکو اعتماد لږ غوندې کم شوی دی. نو ټلیفون کال واخلو. ټلیفون کال را روان دي ډېر زیات. خلو جی السلام علیکم. ها بدن راځي اواز راځي. خبره دا کوو چې په دې ټولنیزو رسنیو باندې یو خبر چلیږي چې کوم چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر دی دا سوال یاد ساته. دا ټلیفون کال یو واخلو ځکه بیا ټیم. خلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کوم دی نه بختیار خبرې کوم لنډي بوتل نه. حاجي ها بختیار صاحب څه وایي؟ موږ داسې وقار دی چې زه ورسړی یم لیسن مې ورکړی دی په روژه کې. حاجي ها اوس موږ ته روژې نه لیسن نه میلاویږي چې لوړ شو نو بس یو راته یو چې یو بل څوک څوک چې پرنټ نشته غونډه پښتونخوا لیسنسونه یې بند کړي. په دا باندې خبرې د ګاډي لیسنس یادوي
په کوړه په پنجاب کې سره پریږدي نه په دغه پارچا باندې ها ټول ټریلر لوډ شو ته موږ د سن غوړي دي سن موږ سره نه پارچا زړه سوي یو کال د پروژه کې ورته ونه په خپل د سنسونه یې بلاک کړی دي صحیح د ګاډي لایسنس یادوي کنه ګاډي لایسنس LTV LTV HTV دواړه باندې لکه خو بټري چلی یا وکړي شي بلغټ ګاډي چلی ټیک د پدې خبرې کو ګوره لایسنسونو اکثر همدا مسلې راځي لایسنسونو مسله دا وي چې زمونږه زیاتر دا سيزونه داسې وي چې هغه منیجمنت غواړي منیجمنت داسې زما لایسنس چې کنه نو وخت د ګاډي دی او کاغه نور لایسنسونه دي دا په ډیسټریکټ کې پکار وي چې ډیسټریکټ دا کیږي شو کیږي او دا مسایل بني هو دا زما په خیال چې دلته خو ماته آزاد کاری دی و چې بندي خو سوې مکه سر پنجاب کې دا تنګول کیږي صحیح نه ارزه کیږي لکه دې سنت چې تاسو رنین واخو غیر قانوني شو کنه دلته عموما طریقه دا چې ورشي نو اول لرنر ورکی نو بیا وسره 40 دن بعد زما په خاطر بیا لایسنس ورکی او ټلیفون کال واخلو خلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی الله دې تاسو ډیر خوشاله ساتي خدای دې تاسو قدر وکړي پروردګار کامیاب لره مهرباني جی خبره دا چې دا زموږ خلی وړي دي او مسلې ډېرې درنې صحیح تاسو به د تدریب حکومت چاچي صحیح هلو جی आवाज وایي د تدریب حکومت تاسو ته یاد شي نه ما ته نه شي یاد ها چې د تکیال دي خلک نه یاد هغه ټول سکرټری ته ویلو چې ستګي په دې ملک څنګه به ما راپورټ راکوي خاجي ها کما په څه خوي کما په څه بدوي او په بل کې څه کیږي او په هر چې مال په وخت سره راپورټ راکړي صحیح دا هغه څه کار به چې یو سم د ستې دی ور پسې راځلو صحیح یو ځل دا فکر سی او په پیسې کې چې نه خلکو پټو صحیح او د راپورټ مې دا ته دی وروته پر پرنده راځي بازار کې ول دا ډنډه بدل کومه صحیح سهار له بازار زموږ تمام پرنده بازار بازار دوره کوم او چې تاسو پټ کړیو او دکانونه بند هغه به مال تعالی او سره به خپل نفلامه لګي خو دې کې چې توضیح خرڅي ټیک خبره ده په ملک کې دا څه نه منم صحیح یو گورنر امیر محمد خان یو ځل به په خبر دوره کوم په ټولو بلځان راغلی صحیح خبر والله چې هغه ځاله خلک رايال چې موږ په چل نه پوي چې موږ وسګو ټیک خبره دی دا ټیک دا خبره د خور په جدت کې جی دا خپل دې زیات خپل بس دوا وکړو جنو ملک تبع وکړو یو سرپرستان هغه کله کله دې په خبر کې ګرځېدو هغه لاړ بس دا نو چې راځو بس افسران هم صحیح ډیوټي خو نه کوي کنه جی بس ټایم پاسي کوي ټول ټایم پاس کوي دلته کنه بس مونږ ته وایو په خبرم نه بیا هغه سره ملوي دا چې چې کوي چې هغه د دې ورغلي خپل ملاتي کړی صحیح بس په دې دې کوي خو بس خپل معلوماتي دا صحیح دی بس دعا کوي جی مهرباني موږ کدا چې فرجات کوو دا هغه وي تاسو د توهین کوي او بیا هم څه هم زیاتوي په واکه ولکه بالکل جی بس وسه پورې خپل حدا پورې کوشش کوو چې مسائل کم دي چې دا په ګوتم کو او خپل کردار پکې کوم دا کولی شنو خپل حدا پورې تاسو له روغ ته هر جوړ مدر چې سره د خالد منصور او د علم خانه مهرباني تاسو د عوامو رهنمایي کوي چې کار دې خلاص دي ته کې نو په خپل ځالونه خو تشکي کړل دا ټیک مهرباني ها جاوید ما خبره تاسو وی وختي پکې کال لالو تاسو ما خبره کړو ما دا خبره کړو کوم چې دا تحریک تحفظي آئین پاکستان یو لغه جوړ شو نو هغه چې محمود داغي مشري محمود خان چغزي کوله د پی ټی آی د طرفه باندې پی ټی آی د طرفه هغه د مذاکراتو د پاره هم نام منشن شو چې د سره د مذاکراتو کې هغه دغه صدا او هغه بالکل د مین سټریم میډیا یې سره جوړ شوی و اچانک داغه مطلب دا چې د سکرین نه یا د میډیا نه غیبیدل سیم امکانات لري د محمود خان چغزي ګوره محمود خان چغزي کوم دی کنه قومي و دغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر د سربراه دی او بالکل دیواز هغه نه ډېر سربراهان داسې چې هغه به مخکې ډېر زیات په میډیا باندې راتل او پښتونخوا دغه چې کوم دی محمود خان چغزي نو دی خو
دا اوس چې کوم دغه جوړ شوی دی الاینس جوړ شو الاینس جوړ شو کتاب په پاکستان نو دی د هغې صدر و اوس هم دی اوس هم صدر دی خو وجه څه کیدی شي؟ هغسې کردار نو موجوده وخت کې ګوره وجه صرف یو کیدی شي چې زما په خیال چې ډېر کسان داسې دي چې هغې دباو برداشت نه کوه چې نو بل د دې وجه کیدی نه شي ته وایې نه که نه نو دویمه وجه دې سم نه شي کیدی یا خو دغه کیدی چې ته به دباو برداشت کوې ته به تا سره به بیا دوه اپشن وي دباو برداشت کول سي خو جیل به ځي ګوره داسې ته په ما باندې مې یو کوېسچن وکړي که نه نو ما سره د هغې درې جواب وي لومبي جواب که زه تاله در کوم په لومبي اپشن چې ما سره د سوال جواب وي که زه هغه در کوم نو زه به غیبېږم په دویم نمبر چې ما سره کوم جواب وي که زه هغه جواب در کوم نو زه به جیل ته ځم دا په دریم نمبر ما سره نرم جواب وي نو هغه نرم جواب زه تاله در کوم د هر سوال نو ګوره د موجوده وخت کې هغه لیډر به کامیاب وي د چا چې اعصاب مضبوط وي او کم چې ړنې وي شي هر قسم حالات ته ګوره بعضې خلک وي هغه به لکه عموما مونږ ګورو په دې ودونو کې بعضې خلک وي هغې د لس لوټونه داسې ورولي که نه یو ښه رواج خو نه دی خو په دې واده کې چې ته ورولي په واده په هلک باندې د لس لوټونه ورولي خلک په ارام باندې کټ کې ناستي نیغ نیغ ګوري ورته څوک لاس نه وروړي صرف هغه دغه یې راټولېږي یا چې ته کمزور زړه والی چې وي نو هغه لاس ورته کړي د دې په ځای که بیا هغه د سلو نوټونه ولي نو بیا چې کوم دا هلک د هغه نه مضبوط اعصاب ولي نو هغه لاړ شي د سلو هغې ته هم لاس دغه کوي بیا چې که فرض کړي هغه د 500 نوټونه ورولي نو بیا ډېر معززه کسان هم بعضې وخت راپاڅي چې تا ته به ښکاري زه تا ته وایم چې دغسې پرېشر اخیستلی هم وي تا باندې چې کله پرېشر وي نو بعضې خلک وي د هغې اعصاب مضبوط وي هغه ډېر زیات پرېشر ګورې برداشت کوي خو بعضې خلکو چې اعصاب کمزوري وي نو هغه صرف د جیل د نوم نه م یېرېږي ټیم کم دی ښه لږ زر در وایه صرف داسې دا چې ما ته خو داسې نه ښکاري چې یاره محمود خان اچکزی به یا د دباو د وجې نه شاته شوي نو داسې خو ما ته هم ډېر غټ کسان په نظر باندې خبره نه کوم که مونږ دغه خبره ده ګوره پرون چې کوم د پاکستان پخوانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي صاحب هغه خو هم د خپل موجوده قیادت نه ګیله کړې وه صحیح ده نو زما خیال دی چې دغه وجه کیدی شي چې پی ټي آی دې وخت سره خپل اندروني دغه ښکار ده ګوره پی ټي آی خبره یوازې ته نه کوم چې دی دغه الاینس نه باندې دې خبرې اترې نه کوي نو بس ټیک د پی ټي آی خپل منځ کې د انتشار ښکار ده په دې وجه باندې ته وایې چې محمود خان اڅکزی سیټ ته شو په بلوچستان کې چې کوم صورتحال روان دی دغه باندې ولې جرګې پرېږده عملي طور ته په دغه باندې څوک کوم چې دهشتګردي روانه ده کوم چې حالات خرابېږي کوم چې په وزیرستان کې څه کېږي کوم چې په خیبر پښتونخوا کې څه کېږي کوم چې خلک دغه کېږي د سیاسي ورکر سره یا د سیاسي ګوند سره د پرامن احتجاج نه علاوه بله لاره نشته نو د پرامن هم نه دی کړی که نه دغه پرامن احتجاج کړی صرف د خپلې حجرې باندې ټیک ده نو جرګې کې که نه جرګې د پخوا نه دا جرګه چې دا یو رسم و رواج دی د پښتون او پاکستان چې کله نه آزاد شوي هم نو دا وخت نه دا جرګې را روانې خو ډېرې لکه موږ به ټولې مسلې په خپله جرګه حل کوو په جرګه بیا حل کوو ټیک ده ټیم هم موږ سره لږ دی یو اخري کال به والي نه کال پکې نه کال نه الو د تجاوزاتو حوالې سره خبرې کوو ځکه چې اوس په یو منټ کې موږ څه کال والي 8:58 منټ دي نو تجاوزاتو حوالې سره خبرې کوو ځکه چې یو ټلیفون کال راغلی او موږ دا فرض جوړېږي چې بیا د هغې جواب هم ورکړو چې د سیند په غاړه خلکو تجاوزات کړي دي نو سیند په غاړه تجاوزات دي او که په چوک کې تجاوزات دي تجاوز وي او ناجیزه وي دا پکار دا وي چې ډي سي صاحب را چې موږ عموما ګورو داسې چې کراس نشان راخکي چې په مختلفو دوکانونو په مختلفو پلازو باندې په مختلفو ځایونو کې کیلي میلي ووالي شي خو بیا په هغې باندې همت کول دا د هر چا د وس کار نه دا ډېر تکړه اعصاب غواړي دا چې پرېشر برداشت کولی شي چې دباو برداشت کولی شي نو هغه